بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دا أدلة توحيد شروع دي او دا ختم دلیل دے دا ادلو دا توحید نا اللہ پاک فرمائی وآیت لهم الارض المیتہ نشانہ دا عبرت دا پارد دے خلقو دا ازمکہ المیتہ چغمرز مکدا وچز مکی او پاغبان اللہ پاک بارانو کی اجوندیشی احیناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون وجعلنا فيها جنات پیدا کړی د مونږه پدې ځمکه کې جنات باغچې من نخیل و عناب د کجورو د انګورو وفجرنا فيها من العيون امو رواني کړی دي پدې ځمکه کې چینه دا غدریم دلیل دی د وحدانیت الله ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم چې دې دغه میوه وخوري او دا د لاسونو نه دی جوړی کړی دا دغه ثمر دا الله جوړ کړی دی په دې ونو باندې په دې بوټو باندې دا د انسانانو نه دی جوړ کړی افلا یشکرون آیا دوی شکر نه دی سن کې د نعمتونو د الله سبحان الذي دا هغه نه هم نعمت ته دا الله تعالی د انعامات وآیت لهم الارض دا اول نعمت ته جعلنا فيها جنات دا دویم دا آیت لهم دا اول دلیل دی د وحدانیت او جنات فيها وجعلنا فيها جنات دا دویم دی او فجرنا دا دریم دی او سلورم سبحان الذي خلق الازواج پاکی دا هغه الله لرا خلق الازواج چې پیدا کړی دی جوړی د څه شي د دې فصلونو دارنګ د دې میوجاتو د انسانانو دا ټول جوړی کلها ټول جوړی مما تنبت الارض دا هغه چیزونو چې زرغونې ازمکا ومن انفسهم او د نفسونو د دینا جوړی ناری نو زنانا ومما لا يعلمون او دا هغه چیزونو نه چې دې ته په علم نشته دی دا هغه چیزونه چې دې ته په علم نشته دی ځکه مخلوقات خدای الله تعالی بشمار دي هغه کې الله جوړی پیدا کړی دی او دې ته په علم نشته وآیت لهم الليل دا پنځم دلیل د وحدانیت دی چې شپه دلیل دی د الله د وحدانیت چې دا بل څوک نه راولي کبل څوک راولې بل چا راوصله شوی د شپې نه به ورځ جوړوله د ورځې نه به شپه جوړوله نسلخ منه النهار راو باسو مونږه د دې شپې نه ورځ نه راو باسو خیال کرا راک شپه دقه شانتی شي دا د شپې نه ورځ راوځي لکه څنګه چې د ساروینه چې کم دینو سرمن راو باسي او د قشان سور سالو پاتې شي فاذا هم مظلمون صفدي پتیار کی شي چې ورسنه الله تعالی راو باسي اتن لری کی نه تیار پاتش لکه څنګه چې سرمن د ساروینه چې کم نه لری کې لاغتش چې کم نه کالبوتی شي پاتش والشمس تجري لمستقر لها نور دا شپږم دلیل دی د وحدانیت نور رواني مستقر خپل د پاره کم ځای ته
دا نور رواني دا تر قیامت پورې رفتار کوي د دې مستقر څه شه دی یوم القیامت ته ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا الله دا چې غالب دی او د علم خاوند دی دا تقدیر د الله دی بل څه په دې تقدیر کې فرق نشي کولای چې د دې نور په دې رفتار کې ذره بر فرق راولي والقمر قدرناه دا اغا دا وم دلیل دی والقمر قدرناه سپګمې چې دا مونږ اندازه کړی دا د دې مونږه اندازه جوړه کړی دا کله میاشت یو کم دیر شوی او کله د پورا دیر شوی قدرناه مونږ اندازه کړی دی لره منازل په منازل سره د دې خپل منازل دي چې کله یو کم دیرش منازلی او کله سي کله دیرش منازلی لکه دا میاشت ده دا زما په علم کې دا یو کم دیرش د شورو د ورځې نه چې شروع شي نه بل شروع یې څه شوله یو کم دیرش ولا د شورو نه چې شروع شي نه بل شروع یې څه شوله یو کم دیرش ولا د زیارت پر ورځ به اختر راځي ان شاء الله تعالی حتی عاد چې ګرځېدلې دا حتی چې وګرځي دا میاش او دا سپګمې کل عرجون القدیم پشان د سانګي پوخانای ها لکه څنګه پوخانای د کجوري چې هغه و چکړه شي او راغونډ شي دغه شان د سپګمې شي راغونډ شي ها د دینه نارای چې کم دین یو کیلې تنه جوړ شي لشمس ينبغي لها ندن ورد پر مناسب دی ان تدرک القمر چور شيږي سپګمې تا دنور ځان له سړکونه دی لارې دي او د سپګمې ځان لدی ها یو بل نشي لاندې کوله ولا الليل او نشپه چې دا سابق النهار وړاندې کېدل شي پښ پورز باندې ها دا چې نشي کېدل چې پورز کې لا یو غنټه پاتې او شپه پیرا غړندې شي وکل فی فلک یسبحون دا ټول په اسمان کې رفتار کوي لامبو وਹੀ په اسمان کې په خپل افلاکو کې ها دا فلک القمر ځان لده فلک الشمس ځان لده فلک الزهره ځان لده فلک المریخ ځان لده فلک فلک چې کم دینو دا عطارد ځان لده خیال کړه وآیت لهم دا اتم دلیل د وحدانیت تعالی دی وآیت لهم ان حملنا ذریتهم غسوار کړي دي اولاد دي فل فلک المشحون په کشته ډکا کې دوی نه خدای الله د قدرت دادا چې د دې اولادونه مونږه په کشته کې سوار کو او کشته د سامانونو نه هم ډکوي او دغه بنی آدم پکې هم وخلقنا لهم من مثله او دغه شانت دا هغه نه هم دلیل دی پیدا کړی دی موږ د دې انسانانو د پاره په مثل د کشته باندې ما هغه چې دنا ير کبون چې دی په سورلی کوي د کشته په شان د وجه سفینه البحر چې وته وي چې هغه څه دي وخان دي وخان څه دي دا سفینه البحر دي دا ول موږ پیدا کړی دي دا په وچه رفتار کوي اریشه د چې پاسته رواني د کشته چې څه پاسته روانه مزیدار پوښې وکړه وخلقنا لهم او موږ پیدا کړی دي د دې لپاره ما غزنا ور ير کبون چې دي په سورلی کوي وان نشا نغرقهم کذا موږ خوښشي غرق کو دوی لرا په دې وبو کې څوک دا عربيان دا په وبو کې غرق فلا صريخ لهم بیا بني فریاد د دې لپاره ولا هم ينقذون انا بدی بچي د دې فریادونه به بیا څوک دا ورېدو نه او نه بدی بچي د سنه د عذاب الا رحمتا منا بغیر پر رحمت زمو سرا و متاعن الہی او د پاره د سندل د پاره د ساز د پاره د سامان د یو وخت پورې دیجه بچی د الله پر رحمت اثر او په یو تمتع اغستلو سره د پاره د یو وخت پورې الله دې ته ژوندۍ نصیب کړي متاع ستو ویل شي ما یتمتع به هغه شی چې بنده ته په نه پرسي
واذا قيل لهم هر کله چویل شدیتا اتقوا ما بين ايديكم دا مذمت مشرکین الله ذکر کوي سنها یا الله س ادله د توحید ذکر کړو وس د مشرکین او د منکرین مذمت الله تعالی بیانوي هر کله چې ویلې شي د کافرانو ته اتقوا ويرګي ما بین ایدیکم دا عذاب نه چې مخکې تاسو دي او ما خلفکم او عذاب چې ورسو تاسو دي مخکنه عذاب د دنیا عذاب دی او رستنه عذاب د آخرت عذاب دی لعلکم ترحمون خایږي چې پتا سبحانه رحم وشي ها دې خبره د پروانه ساتي خیال کراله چې په دې باندې څه عمل وکړي وما تاتيهم نراجي دیتا من آیت یو معجزه من آیات ربهم د معجزات طرفنا الا كانوا عنها مورزين مگر داغه نه مخګرځي واذا قيل لهم هر کله چې ویلې شدیتان چې کومه ما رزقکم الله انفاق کوي دا غمال نه چې الله تاسو ته درکړي دي ها دا الله پلار کې ها دا الله د انعامات خرج کوي قال الذين كفروا واي كافرون للذين امنوا ایمان والوتا انطعموا من لو يشاء الله آیا مونږه ډوډۍ ورکو هغه چاته کله الله خوښي اطعمه ډوډۍ به ورکړي وا ها دې فارس پیرو لمونږه ډوډۍ ورکو کله الله خوښي وین الله بوله ورکړي وا ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو اے مسلمانانو مگر په گمراهی ښکارا کې دا په مونږ باندې تاسو یعنی حکمونه کوي چې صدقې کوي ويقولون واذا مشرکان متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین ما ينظرون دا ويقولون دا سرورم مذمت او دا شپغم مذمت ما ينظرون دی انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر دی وی چغه دی صرف دی وی چغه په انتظار کوي تاخذهم چونی چې دی لرا وهم يخشمون دی په جګړای هغه یو چغه د صد د اسرافیل علیه السلام چغه پراشي نه پدی باندې بچ کم نه زلزلہ پیدا شي ادي په دیو بل سره په جګړو کې د دنیا په معاملاتو کې فلا يستطيعون بیا به طاقت نه لري توصیه تند وصیت کولو چراشه خځه ته وصیت کی چوا خځه مصیبت ته زامن دی پویا کا لونه دی پویا کا دادی او هغه دی پوښ په کنه یا خپل نوکرانو ته وصیت کی ولا الى اهلهم يرجعون انا بخپل بچو ته واپس شي پلار لار کې بدی هلاک شي پس سره پاغه ګوګو وهلو سره ونو په خپل سور او پوکې بوش په شپېلې کې پیداوم ناڅه پدا انسانان چې من الاجداث د قبرونو نه الی ربهم ينسلون دا کوم شپېلې لا غدريه مشپېلې لا یا غدويه مدا ځکه چې دواړه قول شته دي څوک وړاندې شپېلې صرف چې کم نه د بهوش کېدلو لا ادويه مشپېلې د موت ته او درېم بیا د بعث ته نسدا نبا اڅو کوی نه پړامبای کې هم چې کم نه صاعق دی هم پکې څه دی موت دی پوه شو بکن بهوش هم شي په بهوشۍ کې بیا مړم شي اجداث جمع د جدستا قبر ته ویل شي جدس زوریخ قبر شق لحد دا د قبر سدي د قبر نمونه دي پوه شو بکن فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون خپل رب طرف ته بدی بيږي لکه سرنګ چې دا د دې دریاب نه چې کم دینه دا په دریاب کې دا چیزونه رواني دی بداسي میدان د حشر ته لکه د بیر په شان ته روان پوښې وکړه یا خدا دې چې په خېټو باندې رواني پوښې لکه سرنګ چې په خېټو باندې میان رواني قالو دی بوای یا ویلنا اے افسوس زمونږه ما من بعثنا چا مونږ راوشت کړلو مم مرقدنا د دې زائد خوبنا دلته مونږ او دو د آرام خوب هم کاو دا مونږ چا را پاسو خیال کرا لک دلته کې هغه سوال پیدا کیږي چې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خیال کرا لک جواب دا دی چې لا يخففو دا بعد البعث دغه مسله ده
چې د باس نو وروستو کما عذاب راشي هغه کې به کمې نه ها او دا قبر چې دی نو د قبر کې کمې راځي لکه د احادیثو نوم معلومیږي چې د جمعې په ورځ باندې څوک وفات شو یا د رمضان شریف کې وفات شو په ځ باندې عذاب تر قیامت نه او د دې آیات کریمه نه معلومیږي چې مرقد وتوي معلومیږي دا چې په کفارو باندې عذاب چې کوم دا بسې دومره سخت نه لکه څنګه چې د حشر عذاب سخت دي هاذا ما وعد الرحمن دا عذاب دی چې الله دې وعده کړی و نه دا حکم دی چې الله وعده کړی و دا صدا بعث وصدق المرسلون رښتینو پیغمبران ان كانت الا صيحه واحده نبي دغه دوباره پاسېدل مگر چغه یوا په یو چغه باندې بدا مخلوق را پاتې فاذا هم جميع لدينا محضرون ټول به منتحاضر کړل شي په یوم لا تظلم نفس په دې ورځ باندې په ظلم نوي په هیڅ نفس باندې شیان یو ذره ولا تجزون تاسو له سزا نه درکېږي الا ما كنتم تعملون د مگر د اعمال تاسو ان اصحاب الجنه اليوم خوندان د جنت پنن ورځ باندې فی شغلین دی په خوشالو کې وي پاکهون خوش طبعی کون کی شغل نه مراد مشغله ده دی په مخبل مشغلو کې سي خوش طبعی کون کی وي هم ازواجهم دا جنتیان او د دې بیان فی ظلال دی په سور کې وي په سور کامل على الارائك پتختون باندې متکئون تکیا وهن کی لهم فيها فاكهه د دې لپاره په دې جنت کې فاكهه میواجاتی دا انعامات دی الله تعالی ذکر کوي دغه جنتیان ان اصحاب الجنه دارمبه انعام هم ازواجهم دا دویم او لهم فيها فاكهه دا دریم ولهم ما يدعون د دې لپاره باغ سيزونه وی چې دې تقاضا کوي سلام او د دې لپاره به سلامتی وي د الله د طرفنا دا سلورم قولا من رب رحیم دا سلام په دې باندې سلامونه ویل دا به څوک کوي دا به الله تعالی کوي دا به قولی د رب الرحیم وامتاز اليوم او حکم وشي چې جدا شي ای جهنميانو ايها المجرمون ای مجرمانو د میدان د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي دغه د قبرونو چې را پاتین دي خو به اړیک شریکی بیا به الله جدا کی امتیاز به وکي مؤمنان به یو طرف ته شي او کفار به بل طرف علم احد الیکم آیا ما لوز نو کړه تاسو سره یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام الله تعبدوا الشیطان چې عبادت باندې کوي د شیطان ما خو تاسو نه عهد غسته او چې الست بربکم قالوا بلا پوښی وکړه انه لكم عدو مبين ان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا دی شیطان خوستا سونه ډیر خلق گمراه کړي دي والجبلة الاولين راغله کنه جبله خلقت ته ویل شي دا د جبل نه د جبل ستوي خلقت ته افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون ایسلوها اليوم بما كنتم تکفرون داخل شي دی جهنم ته ځکه چې تاسو کفر کړی اليوم نختم على افواههم نن به مونږه مهر وهو په خلود دی باندې دی خو به ډېرې جګړې وکړي وکان الانسانو اکثر شیء جدل ډېرې جګړې وکړي خدایا بما باندې دا شته شاهدان دي دا زنمنما دا استاد پرشته او استاد کرامن کاتبین او استاد رجسٹرونه کوشش وکړه الله بددا الله وته فرمایي خنه تسمانه و عزت بد علومنم چې زمان دامونه په خپل شهادت وکړي اليوم نختم على افواههم نن بدی بندي کومګه خلید دی خلی به بندش وتكلمنا ايديهم خبري بکې زمون سره الله سنت دی وتشهد ارجلهم شهادت بکې خپې دی بما كانوا يكسبون بخپل اعمال ولو نشاء لطمسنا على اعينهم كفخشي زمونګه مونږ به محور اولو پسترګو د دی باندې زمونګه خوخشي داسترګي بتنوال په دنیا کې به داسترګي والو الته خو بسې
الله خو به اعما وی قال رب لما حشرتنی اعما خدل ته به مونږ اړاند پس تبقوا الصراط دی بروانی پدار باندې پانا یوبصرون سرنګي بوینی کله مونږ خو غشي دا ظاهری سترګې به هم والو ولو نشاو کله مونږ خو غشي لمسخناهم على مكانتهم مونږ به مسخ کو دی لرا په خپل مقامات باندې په خپل کور کې به مسخ کو شکلونه به ولا بدل کو فمستطعوا بیا به دوی طاقت نه لري مزین در افطار ولا يرجعون نو واپس راتلیش ومن نعمر اغه څوک چې مونږ ولا عمر ورکونو نه کې څونه نسکوري کو دې ته نه ګوري ها چې چاله عمر ورکو ها دا خو د مشاهده خبره ده ها پرون چې کوم نه تیز رواني نن سس رواني پرون نیغ رواني نن چې کوم نه ټیټ رواني ها پرون سیده رواني نن چې کوم نه کوګوګ رواني پوه شو به کنه یو دیوال ولي او بل دیوال ولي پوه شو به کنه فمستطاعوا ها ومن ننكث نذكركم دلرا په خلق په پیدائش په خلقت خپل کې افلا يعقلون آیا دې سوچ نه کوي چې دا قوت نه پاتې کیږي او دا خاصم نه پاتې کیږي دا ټول محو کیږي وما علمناه شعرا دا بیان د سجده د اثبات د قران دی نه دی خودله دی پیغمبر تمونګه شعر لرا دا شعر نه دی دا د الله کلام دی وما ينبغي لا مناسب نه دی هیڅ دی پیغمبر لرا ان هو نه دی دا قران پاک لا ذکر مگر دا نصیحت ته او قران مبین او قران واضح دی یعنی یو مطلوب کتاب دی چې واضح دی اصل پر را لګلې دی لیون درمن کان عین چې ويري هغه څوک چې هغه ته حیات حاصلی چې روحاني حیات او ته حاصلی ويحق القول او ثابت شي قول د عذاب علی الکافرین اولم يروا آیا نګوري دا مشرکان ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا پیدا کړی دي موږ د دې لپاره مما دا غسزنا علی عملت ايدينا دې ته نګوري چې موږ ولا په خپل لاسونو باندې غواګانې جوړې کړې دي او میخه او چې کم دي نو سندان او بيزه او سخی او کټای دام ولا په خپل لاس جوړې کړې دي د چا د پاره لهم د دې د پاره د دې د خیر د پاره دا ساروی مولا جوړ کړی دي خوش انعامن چې ساروی دي فهم لها مالکون دوی د دې سارو مالکان دي خالق الله دې عادل ملکیت ور کړی دي وذللناها او دا ساروی مونږ دلیل کړی دي د دې د پاره دې ته مونږ عاجز کړی دي فمنها ركوبهم بعض د دینه مرکوبی دي ومنها یاکلون او د بعض نه دي خوراک کوي بعض د دې مرکوبی دي خیال کراله کنه چاغه سدي چاغه خردي قچر دي اسونه دي او د بعض نه دي خوراک کوي ولهم فيها منافع د دې د پاره په دې چار پایانو کې خیرونه دي چاغه وړي دي او چې کم دي ویختان دي ومشارب او دسکلو ځایونه دي دسکلو ځایونه څه دي غولان او یا مشارب جمع د مشروب دا پیان افلا یشکرون واتخذوا من دون الله دون سلما سوا د الله تعالی نه الهه نور خدایان لعلهم ينصرون شخایږي چې دی مدد د دې خیال دا چې دی به زموږ سره سو کی مدد وکي کوشش وکړي چې دی به زموږ سره مدد وکي پوښ به کنه دلته یو سوال پیدا کیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډېر شعرونه وایي پوښ به کنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له پوښ به کنه جواب داله چې الله تعالی او تعلیم د شعر نو ور کړی دا خو به پردي شعرونه ویل د طرفه یو شعر به بار وی طرفه دا د متلمس چې کوم دینو دغه خړایو او پوښ به کنه او بیا چا وجلو په 900 کال په عمر کې چا وجلو دومره زورور شاعرو چې په امرؤ القیس په دویم نمبر شاعر څوک دی طرفه له پوښ به کنه دا شعر با نبی علیہ السلام ډېر ویخه ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي
ستبدی لک الایام ما كنت جاهلا زمانہ بتا تا هغه خبر اخکارا کی چې تا ته علم نه ها خیال کراله کنه تا ته علم نه خیال کراله هغه خبره به تخکارا کی نه کوم ته چې اخکارا کړلې ها پیدا زوم راغی هغه چې کوم نه سنارواګانې وکړلې بیا ورپسې اسکندر مرزا راغی هغه نارواګانې وکړلې بیا ورپسې ایوب خان راغی هغه نارواګانې وکړلې ها بیا ورپسې په اخر کې دا کاله څه لغه راغی سپندیار دی پوښ هغه نارواګانې وکړلې ها زمانه بتا ته تاریخونه واړی ها او وياتيك بالاخبار تا ته مختلف حالات راوړي ها څوک به ته راوړي ملم تو زویلی تاب ول تنخوا نه ور کړی ها چې ما ته حالات چې کم دین سکا ما ته حالات بیان کا او اخبار مونږ ګورو نو ستنخوا خو ول مونږ نه ور کړی اکثر مونږ ته خیراتي اخبارونه میلاو شي ها او حالات نو خبر شو د دنیا د حالاتو نه شو خبر شو پوښ وکړه نو دا د طرفه دا شعر باندې نبی علیہ السلام ډېر وی چې زمانہ کې انقلاب راځي کله یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تو کذبان هر ورځ د الله تعالی مختلف شؤون دي او مختلف حالات دي ها څوک وجنه څوک چې کوم نه پیدا کوي ها او پچا انقلابات را ولي دا ټول د الله شؤون دي پوه شئ واتخذوا ديوني سلام من دون الله ما سوى الله تعالى آلهة نور خدایان لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم طاقت نلري دا معبودان دا مدد دی وهم لهم جند محضرون او حالان کې دا معبودان چې دي لهم د دې لپاره جند محضرون ها دا داسې لخر دی چې دی بهادر شي خیال کراله ها دا معبودان د دې عابدینو د لپاره هغه لخر دی چې دا به فورز د قیامت باندې حاضر شي ها او د دې خلاف په کوم نه دعوی دایری کی د چا د خپل عابدینو په خلاف کې به دعوی وکي چې الله دا دروغجن دي ها ما كانوا ایانا یعبدون دی خو زمون عبادت نه دی کړي دی خو د خپل خواهشات او عبادت کړي دي خیال کراله او نو مطلب چې وهم لهم جند محضرون ها فی المخالفه دا به هغه لخکری دا صدا معبودان چې دی به د مخالفت لپاره لخکری پوه شو وکم بل ځکه الله تعالی فرمایي ويكونون عليهم ضد دا معبودان به د خپل عابدون لپاره څه شي دشمنان شي د دې ضد بشي ضد پوه شو الله اکبر کبیر فلا يحزنك خفدن کی تعالی را اے حبیبا قولهم دا خبر ددی زم پریشانہ کیگا انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقنا آیا نګوري دا انسان چې موږ دا انسان پیدا کړی دی من نطفه د اساس کی د منینا پیدا هو خصیم مبین ناس په دې جګل مار ښکارا شو غد جګل مار شو د الله د پاره وضرب لنا مثلا ادم بیان کدم د پاره یو مثال ها مثال بیان کدا سو کو غالبا دا امیہ ابن خلف ته خیال کراله کنه ها یو زوړه ډوکې د انسان رواغستو ها و اذا متنا وكنا ترابا ها انا لمبعوثون خاج مونږه خاوري شو ها مونږه مړ شو دغه چې خاوري زره زره شو بیا به دوباره پیدا کیږي ونسیا خلقا دیر کو خلقت فل قال نو ویل من يحيي العظام سوق بدا اډو کی ژوند کی دا زاړه اډو کی بسوق ژوند کی وهي رمیم چې دا بو شي دی رمیم ها او ها دا رفی دا پتیت رمیم پتیت زره زره تا ویلش قلت ورته وای حبیبا یحیی الذی زنده بکی دی اډو کولرا هغه الله انشاها چې دا پیدا کړی دی اول مرتين پاول ځل باندې دا اډو کې نو او الله پیدا کړی دی دا شان دا اډو کې بعد د شانتی او دوباره به الله ژوند دی وهو بكل خلق عليم الذي الله غذات
جعل لكم من الشجر الاخضر چې پیدا کړی تاسو لره د شنې ونې نه د شنې ونې نه تاسو له الله ور پیدا کړي ها فاذا انتم ناس پتاسو منه توقدون دا غنه ور بلوي د شنې ونې نه تلی وخلو تو ما جت نه ښا تلی وهلو ته او ما جت نه دا یو دوا ونې دي چې اوی ته مرخ او بل ته عفارو مرخ عفار دا داسې ونې دي چې د دې نه دی او دوا څنګه وشو کولې کنه ایو بل درا پرې خود نه بس ور واخلي دواړه ور واخلي خو شي به دا دغه قوت بیا په دې لختو کې نه دغه کې په دې لټکو کې نشته ده پته کې دا شونټای دا لټکی چې دي کنه هغه به ال ور اخلي چې ته تیلې ورته کې خو شي به یو بل را پرې دې نه ور نه اخلي او دغه مرخه او عفار چې دي کنه دا د رګړ سے حرارت پیدا ہوتی ہے پوښ به کنه دا چې بس تا دیو بل سره رګړ کړی بس ورته نه لکه د بکرې په شان پوښ به اولیس الذی خلق السماوات این دې هغه الله چې د اسمانونو پیدا کړی دي او ځمکه پیدا کړی ده به قادر ولې دا الله قادر نه دی علی ان یخلق مثلهم چې جوړ کی مثل د انسان دا انسان چې څنګه جوړ کړی دی دغه شانتي بیا جوړ کی بلا ولې نه دا الله قادر دی او هو الخلاق العلیم الله ډیر پیدائش کوونکی او عالم دی په کائنات باندې عالم دی انما امره اذا اراد شيئا بشک فیصله د الله تعالی چې دا هر کله چې اراده وکړي د تخلیق د یو شی ان یقول له او اغتا کن موجود شا فیکون موجود شي خیال کړه اسباب ته الله رو محتاج نه دی بغیر د اسبابنا الله تعالی شی موجود ولې شي فسبحان الذي پاک دا الله لرا بيده ملکوت كل شيء پلاس هغه کې قدرت هر شی دی و الیه ترجعون الله